बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को अरिदुन को ज़ईम इमरान यूसुफ ज़ई प्रोग्राम दे सुनो स्पोर्ट्स पर सुनो पख्तूनख्वा FM 89.4 और FM 96 बांधे हिला लरमा چې تاسو ټول روغ جوړ به او پاکستان په ترقی او په خوشحالي کې خپل شوبو کې کردار ادا کولو کې به مصروف یې او یقینا چې دا کردار ادا کول ډیر زیات ضروری هم دی او یقینا تاسو به انتظار کې مونږ هم انتظار کوو چې نن د پاکستان سپر لیگ لسم ایډیشن فائنل دی دا ټایټل وسو غټي د لسم ایډیشن ټایټل وسو غټي کوئټه ګلیډیټرز او یا لاهور کلندر دي دوانو کې کم یو ټیم دا سی وی چې هغه کا کوئټه غټي نو هغه سیکنډ ټایټل به او کا لاهور غټي نو هغه تھرد ټایټل به نو ګورو چې نن 7:30 بجې د دې د فائنل چې شروع کیږي د دې بس صورتحال جوړیږي خو دا حقیقت دی چې دوانه ښه زبردست تکړه ټیمونه دي بهترین ټیمونه دي او داسې نه دی چې دی چې دا ټیمونه چې دي چېرته بل په خراب قسمت په وجه دی فائنل ته رسېدلي دي ښه زبردست فایټ کړی دی ښه ټیک ټاک فایټ کړی دی او ښه بهترین ټیمونه والی دي نو دې ځای پورې رسېدلي دي او نن چې دی پاکستان سپر لیگ لسم ایډیشن فائنل دی او دې سره چې دی د پاکستان سپر لیگ تاریخ یو 10 کاله تاریخ به هم برابر شي دې حوالې سره به هم خبره کوو او دې نه علاوه جناب خبره وکړو پاکستان نېشنل وومن T20 ټورنمنٹ چې دی هغه سر ته رسېدلی دی او چې فائنل دی هغه هم بیګا شوی دی هغې فائنل کې کانکرس چې دی هغه د شکست ملو شوی دی او سٹار چې دی هغه نېشنل وومن T20 ټورنمنٹ فرست ایور چې دی هغه ګټلی دی دې نه علاوه جناب بنګلادیش او د پاکستان درمیانځ چې 3 T20 میچز سیریز کیږي هغې دپاره بنګلادیش ټیم یو ګروپ چې دی هغه هم پاکستان ته رسېدلی دی د سکواډ کې څوک دی سکواډ کې کم کلاړي ان شوی دی کم آوټ شوی دی دې والې سره به خبره هم کوو یو بیډ نیوز هم موږ سره دی هغه دا دی چې حسن نواز چې کم د ټورنمنٹ د پاکستان او بنګلادیش خلاف چې کم سیریز دی درمیانځ د دې ټیم کې سکواډ کې شامل شوی خو هغه انجرډ شوی دی خپل خوږ شوی دی او ویګا چې دی هغه هسپتال ته تللی دی ګورو چې هغې د انجریز څه صورتحال دی او هغې نه پس بس صورتحال مخکې به جوړیږي سکواډ کې به وي او که نه وي نن او که فائنل خو زما خیال دی چې هغه به مشکل وي چې لوبو کې خو برل د ټول حوالو سره به خبرې کوو ما سره موجود د سټوډیو کې زما ډېر زبردست ملګری زما بهترین یو انالیسټ کرکټ حوالې سره او محمد تنویر موږ سره موجود دی هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم تنویر بھائی. وعلیکم السلام عمران بھائی. تنویر بھائی ټول نه مخکې به لږ د PSL به حوالې سره به خبرې کولې چې زمونږ یو برانډ دی ډېر غټ ټورنمنټ او ګو کې منس کې څه داسې معاملات هم راغلي دي چې هغې څه میچز هم ډیلې شوي دي ګو کې د دې فائنل چې هغه په 18 مئی باندې و خو اوس څه داسې ناګزیر وجوهات او معاملات او حالاتو چې هغې به وجه دا لیټ شوی دی خو بهرحال هغې نه باوجود د ټولو شیونو نه باوجود ټول چې کم انټرنیشنل پلیئرز دي چې کم ټیمونه اوس د پلی آف ګروپ کې وو هغې کې هغه ټول پلیئرز هم واپس راغلي او دا ټورنمنټ چې کم پینډینګ میچز هغه هم شوي دي سیمی فائنل کې لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ډېر زبردست میچ وشو او اسلام آباد یونایټډ ډېر بد طریقې سره ډېر مطلب یو داسې اکورډ طریقې سره هغه د ټورنمنټ نه بهر شو یعنې څومره چې زبردست پرفارمنس د اسلام آباد یونایټډ سٹارټ کې و هغې نه پس چې هغه کنټینیو ساتلی نه دی نو هغې څه وجوهاتو هغې سکواډ کې څه تبدیلیانو په وجه هغې په پرفارمنس باندې فرق پرېوتی دی یا نور څه وجوهاتو دې حوالې سره به هم خبرې کوو. تنویر بھائی نن خو فائنل دی لازمی خبره ده ستاسو پریډکشن به هم اخلو زه به هم پریډکشن کوم او ګرانو کتونکو اوریدونکو 09152544143 باندې تاسو خپل کمنټس هم موږ سره شیر کولی شئ ستاسو خیال کې نن د پاکستان سپر لیگ 10 فائنل چې دی کم یو ټیم به ګټي کوئټه ګلیډیټرز او لاهور کلندرز دې دواړو کې کم یو ټیم ستاسو خوښ دی کم یو ټیم تاسو سپورټ کوئ موږ ته د نمبر باندې تاسو کال هم کولی شئ 09152544143 باندې تاسو موږ سره خپل کمنټس خپل خیالات هم شیر کولی شئ. تنویر بھائی د فائنل ته به راځو خو چې دا یو ورځ مخکې چې کوم سیمی فائنل شوی دی اسلام آباد یونایټډ او لاهور کلندرز نو ډاوټ یو ځل بیا ښه زبردست بیټینګ وکړو 200+ سکور او بیا بالینګ هم هغه شانتې ښه زبردست شوی دی چې بیا کوم طریقې سره هغې بیا
ډیر لو سکور باندې هغه حصار کړی دی. نو دا څه وجه کېدی شي تاسو څه ګورئ؟ مطلب شاهین ډیر زبردست کم بیک کړی دی ایز کیپټن هم هغه شاداب یو زبردست ټیم دی شاداب کپتانۍ کې خو هغې له ښه زبردست شکست ورکړی دی او ښه ټیک ټاک مارجن نه میچ ګټلی دی. نو څه وایي چې دوی کې څه غلطیانې شوي دي او څه وجوهات دي؟ عمران بھائی ډیره مهرباني. پی ایس ایل خو مونږ ټول کور کو تقریبا او تاسو کم میچونه ډیر ښه میچونه وشو خو زما پریډکشن تاسو چې کله مونږ خپل یو چوایس کړو تاسو یاد شي نو ما تاسو ته ویل چې را زلمی خو دې زما منم خو چې چا سره بالینګ وي هغه به ګټي او ما هغه ټایم لاهور قلندر چوز کړی او ما خیال دی الیمینیټر چې کله سٹارټ نو تاسو ویل چې زلمی ښه فارم کې دی او رنزونه هم کوي لګیا دی خو زما خیال و چې دا کېدی شي تاسو خیال وشو خو هغه تاسو کاوا ډن شو تاسو یس ډیفینیټلی کاوا برګر نو ډاوټ انیثینګ یو ټیم لپاره بالینګ پورا بالینګ چې وی کنه هغه ډیر میټر کوي ډیفینیټلی. لاهور قلندر میچونه بیللیم دي ګټلیم دي چې کوم میچونه بیللی دي هغه داسې بیللی دي چې هغه بالکل د بیلات نو بالینګ کلیک کېدو نه. شاهین افریدی خپل طرف نه پورا زور لګولې وکټې به اغسته خو روستو ورته بیک اپ ته سوک نو چې هغه شانته بیټینګو کې نو دا نوې لګې پکې واچولو سلمان نو سلمان چې راغو نو سلمان مرزا ډیر زبردست بالینګ سلمان مرزا چې راغو نو هغه وکټې په یو اوور کې دوه وکټې د فرست ټایم لوبي نو هغه راغو او راتلو سره چې دی هغه یو امپیکټ واچولو او جی مین اف دی میچ خو شاهین پکارو ولې چې هغه 3 رنز ورکړي نو هغه ډیر ایکستراورډنری بالینګ 3.1 اوور او 3 رنز او 3 وکټ زما په خیال شاهین افریدی خپل ریدم کې دوباره راغلی دی چې کله تاسو بالر ریدم کې وي او هغه تاسو له سټرایک کوي لګي وکټ سټرایکر دی کنه چې دا خو نه بال باندې تاسو سټرایک نه کوي الته هارس رهو ور سره 150 پلس لګیا وي دا سلمان الګ راغو د امپیکټ واچولو راتلو سره نو خټ زی باندې خټ ټایم باندې خ کلیک شو د وجه دا ټیمونه او 200 رنز خو ټول ټیمونه کوي لګي تاسو وکړه 200 ټولو کړی دي 237 هم شوی 240 هم شوی 264 63 شوی دی او جی نو دا رنزونه خو کیږي بیټسمن خو رنزونه کوي خو دا چیز کیږي چې تاسو سره بالینګ نوي دا تاسو چې کوم پریډکشن کړو چې را دا 200 رنز وږي خو 200 رنز اغي ساري بسوک و چې رستو بالر ور سره نو دا کشان اوس تا چې کوم رازو اسلام آباد یونایټډ او د دې تاسو دا خبره لګ دي چې کټکوم چې دا سٹارټ کې دا شو دریم میچ ملتان سلطان ورسز کراچی کنگز او ملتان سلطان زما په خیال دریم میچ کې 234 رنز کړیو او هغه کراچی کنگز چیز کړیو دا مطلب سٹارټ نه دا شی روانو چې کم ښه زبردست ټیم دی هغه بیټینګ کوي خو چې بل ټیم هغه سره بیټینګ هغه نه خده او د مخالف ټیم هغه فیلډ بالینګ کمزور دی نو ډیفینیټلی هغه بیا چیز کولی شي هغه وشو دا وکټ داسې دی بالکل سټریټ وکټ دی د معنی نه سوینګ کی دا ټایم تاسو تمایل کنه دا ټایم داسې دی د ټایم دا ټول دومره نمی نوي نه هوا کې نمیشتا او نه په پیچ سرفیس باندې داسې نمیشتا نو بالر لپاره وکټ اغستل ډیر ضروری دی که تاسو بالر وکټ نشي اغسته وکټ ټیکر نه وینو هغه ټیم له امپیکټ نشي اچول دا چې کوم اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندر میچ شوی دی 203 په دې وکټ باندې نارمل چیز دی که څه خبره نشته صحیح اسلام آباد یونایټډ سره ټول نه غټ اپسیټ شو هغه الیکس هیلز شو چې هغه مینس کې هغه پلی آف کې چې هغه لاړو ته بیا هغه کم بیټینګ آرډر هغه بیټینګ آرډر بالکل داسې مکس اپ رويستو مطلب ډیر امپورټنٹ یو میچ و دی کې داسې دا خو تاسو ناک آوټ سری هغه تاسو حیدر علي الریډي تاسو نمبر باندې راو هغه پشپا غوټو چې هغه اتم نمبر باندې هغه راوته نو وکا یونس هم دا ویل چې تاسو حیدر علي لوبول سره دی بیا به ډیفینیټلی مطلب بالینګ په بالر په تاسو لوبول بالر نمرستو ایماد وسیم چې دی هغه روان دی هغه نه پس 3-4 باندې په 3 باندې راو ایماد وسیم راغو په 16 نمبر باندې چې شاداب راغله دی هغه نه مخکې به ټول وته ټول تقریبا ټول ټیم به هغه شو هغه نه پس غریب راغو په 89 کې 88 رنز او هغه کې چې دی هغه ووم نمبر باندې او یس دا مطلب یو بیټسمن فل فلیج یو بیټسمن هغه اوپنر دی هغه چې خپل ډیسټریکټ نه کراچي نه لوبي کې التم اوپن کوي هغه چې ریجن ته راځي ریجن کې اوپن کوي هغه ټیک ټاک اوپنر دی او پاکستان لوبېدل دی دومره ښه پلیئر دی دا هغه کار کې لګیا چې بالکل د دې لړو چانس ورنه کوي نو دا یو خدا د دې مکس اپ شو دا ماته د مې زه پوه نشم چې دی ولې داسې دا الټا پلټا دا بیټینګ آرډر وستو دا ټول نه غټ غلطي و
چې چیزینګ تاسو چیز لزی نو تاسو خپل پاور هیټر په پیلر وباسي چې تاسو چې کوم هغه سرکل دی کم از کم سرکل تاسو هغه 60 70 دا تاسو سرکل لړ شي او بیا 130 رنز چې دی هغه تاسو 10 اوورو کې تاسو ایزیلی 12 13 رنز چیز کیږي نو هغه شانته د دې اماد وسیم رويستو اماد وسیم چې کلم سیمی فائنل راغله دي زما خیال دی هغه چرته امپیکټ نه دی اچول او هغه هم د لیګ میچز کې چرته یو نیم 2 آوټ کی او لک شانته 20 25 رنز اخر کې نو بس هغه خپل ځان کېری کوي لګیاوي نو دا سه پلیئر چې هغه سه فیوچر نشته یا هغه امپیکټ تاسو ټیم سره نشته امپیکټ نه شي نو زما خیال دا چې حیدر علي تاسو ډېر ښه چوایس او چې محمد شهزاد ما چولو یو خالی جگہ پورم داسه کار دو خالی جگہ پور دی نو الکسل تاسو نه لانو الکسل پځه فرحان سره دا حیدر علي را پکارو نو ټول ټورنمنت چې دی ټاپ باندې تیر کو دا ما خبره چې ټول ورځ تیر کو ریزلټ زیرو نو دی ټول ټورنمنت چې په ټاپ تیر کو چې کم ټایم د دې ناک اوټ سیریز ټایم راغو هغه ټایم باندې د دې ټیم کمپوزیشن پته نه لګی چې بالینګ بس وکړي نو دا نو ډیفینیټلی تنویر بھی تاسو په خپل هم کوچینګ کوي تاسو په خپل هم کرکټ کړي هم دي نو دا دومره امپورټنٹ ټورنمنت کې امپورټنٹ میچ کې نه څنګه چې تاسو خبرو کو چې ناک اوټ والا میچ ہو نو دې میچ کې داسې ډیسیژنز نو دا مطلب مینجمنٹ کوي کپتان کوي سلیکشن کمیټي کوي دا څوک کوي دا مطلب زیات ذمہوار تاسو ذمہوار کپټن وي کپټن دی لپاره وی چې تاسو کله ګراوند ته ځئ نو تاسو یې چې ما سره مونږ روان یو ګراوند ته یا مونږ روان یو د مثال بداورم چې مونږ سټوډیو ته روان نو سټوډیو کې عمران بھائی پځې زه وایم چې دلته بهر نه به څوک راولو او د عمران بھائی پځې بکې نو بس هغه ټول پروګرامو کې کنه نو نشي کېده بینګ ا پروفیشنل تاسو په پروفیشنل ازم شو کوي چې پروفیشنل تاسو سم کم پلیئرز پروفیشنل وي هغه تاسو خو الریډي سکواډ شته کنه تاسو خدا ګوري لګي تاسو د الکان سوق دی الکان تاسو کمپوزیشن سره ک تاسو نه دا بیټسمن زی دی پس تاسو کم بیټسمن دی دا خو چرته پاکستان ټیم موږ مثال بداور کو چې پاکستان ټیم خو نه دی چې بل بیټسمن ورسره نه بیا دا خو تاسو پرایویټ لیګ دی چې ټول پلیئرز تاسو هغه بولیم لګولې دا پیسې ورکوي او الکان راځي دا تاسو دا ټیم دی او ناک اوټ سټیج باندې داسې خبر دبر جوړو دی تجربه خو ضرورت هم نو کنه چې تاسو یو لک لاړو هغه پځه حیدر علي اوپن ته پکارو او رسو بالر واچوي بل دا دی چې تاسو مطلب دا غنې چې تاسو ډګ اوټ کې څومره پلیئرز ناز یا بنچ باندې څومره پلیئرز ناز او تاسو چې ازمو کوي نو دا پکارو چې مطلب ټورنمنت سٹارټ کې یعنی سیکنډ تھرد فورث میچ کې دا پکارو چې کم سے کم تاسو ته خپل سترنث اندازه شوی یاره تاسو کې تاسو بیټینګ بدلوي یا بیټینګ آرډر بدلوي نو دا سی وی کنه چې کله تاسو غټي کنه میچونه نو کیپټن دا خیالي چې بدامونګه میچ غټو لګي کانفیډنٹ بیا شي اوور کانفیډنس ښکارېدو نه چې سړی اوور کانفیډنس وی کنه نو هغه خدا دې چې هغه باډي لینګویج نه باډي لینګویج زیرو بالکل زیرو باډي لینګویج دا سه او باډي لینګویج دا سه خو زبردست هغه اګریسیو موډ کې بالکل زیات دا سه وګورئ دا کیپټن تاسو ته ما ویل کنه دا سه چې کیپټن چې کم ګراوند کې وی کنه هغه چې کم اټیټیوډ وی کنه هغه په ټیم باندې یو پوزټیو امپیکټ اچي شاهین نو ډاوټ خو پرفارمنس کوي لګیا دی خو چې ټیم نه اوس پاکستان سکواډ نه بار شو د ټیم هغه ریسټ باندې بابر اعظم ریسټ باندې او دا رضوان هم زمونږه ریسټ ولا ور کړی نو لک ورک لوډ بدی باندې لک کم شو کنه اوس هغه ته پته چې پاکستان سکواډ کې نه ما زما 100% دلته اوس پکار دی نو هغه 100% دلته ورکې لګیا تاسو چې څنګه خبر او چې اسلام آباد یونایټډ او د دې نو اسلام آباد یونایټډ کې د دې تاسو د پاکستان ټیم کیپټن وایس کیپټن او هیډ کوچ درې وانه په دې اسلام آباد یونایټډ کې وو نو تاسو ته پته لګیدلی چې تاسو د پاکستان حل بسې حل د سیمی فائنل ټیم سره مونږ اندازه کې ټیم سره تاسو اندازه کې چې اوس بس حل وي چې کم الګ وکم ذکر راځي کم الګ وکم ذکر لوبيږي اس پته بنه لګي صحیح اوس حسن نواز هم اوپنر دی صاحبزاده فران هم اوپنر دی فخر زمان هم اوپنر دی سایم ایوب هم اوپنر دی نو اخر اوپننګ بس وکړي تاسو دا وګورئ درې میچ دي او دا دومره بلندر دا پهلا فرست بلندر دا دی چې دا څلور کسان تاسو اوپنران دي نو دې کې بخامخا 1 ډاون 2 ډاون ډیفینیټلی جی دا سیکنډ چې کوم زموږ سیگمنٹ دی 3 نه 4 هغه کې موږ پاکستان او بنگلاديش چې کوم سیریز دی درې میچ هغه باندې ډیټیل سره په خبر کو دي سکواډز حواله سره به هم خبرې کو پرونی او بلندر مطلب اسه کو مونږ ویلی شو چې ایز کیپټن شاداب خان ډیر بلندرز کړی دي او سپیشلی چې تاسو کوم خبرو کو چې دا تجربه دی وخت کې کول مطلب د سوسایډ اټیمپټ هغه ته رزلټ هم ملو نو یو بلندر خو ماته دا مخکاره شو چې یو داسې کس چې هغه ستا مین اوپنر دی چې هغه باندې ستا اوپننګ
چې پارټنرشپ دی هغه ډیپند کوي او ستا چې 13 څومره میچز دي تنویر به هغې کې هغې کس چې دی هغه ډېر زیات پرومیننٹ رول دی هغې نه باوجود هغې باندې وکټ کیپینګ کړی دی صاحب غفران باندې نو تاسو هغې نه پس مطلب یو 20 اوور وکټ او وکټ نه شاته دا ډېر ورکوټ غوندې ځای ښکاري چې دی خوا منډه وه دلته بالو نیسه دلته نو دا حقیقت دا دی چې دا ډېر خوري والا کار دی ډېر مشکل کار دی هغې نه فورن پس مطلب 20 اوور کیپینګ کړی دی هغې نه پس بیا لاړو اوپننګ ته نو دا عمران بي داسې وی کنه استاد دا هم یو بلنډر خو زه به دا وایم چې صاحبزاده فرحان بالکل ریلیکس پکارو هاو ډیفینټلی هغه باډي باندې دومره پریشر وو چې هغه کم شاټس تاسو میچونه وکړه کنه چې کم هغه 1 2 3 4 5 میچونه پیله کړي چې کم دی ګټلې هغه باډي لینګویج وګورئ او دا چې کم ټیم راغو تاسو دا وګورئ چې کلم مونږ خپل بیټسمنان کله لیګو کنه اوپنران نو اوپنر ته وایي چې کم زیات ایکسپیرینس والی هغه د سټرایک والی او یس هغه د سټرایک والی دا ضروری نه ده چې دا اوپنر دی نو دی ښه بیټینګ کوي لګیا نو دی به اوپنر نه چې تاسو سره اوس الیکس هیلز نشته نو صاحبزاده فرحان پکارو چې راغلی وي او شاهین افریدي هغه کړی وي نو محمد شهزاد چې کم غریب پیله میچ او هغه نه پوهېدو چې اوپنر یې ما وکړه نه هغه بال باندې نه پوهېدو چې زه څه وکړم ورسره 15 بال هغه ولو شپږم باندې ډېر پریشر وي دا ګراوند کې ودرېدل داسې وي چې بس تاسو دا 11 والا ټوپک نیولې او 11 والا تاسو دا سر ته ټوپک تاسو نیولې شوي داسې وي ولې چې هغې خو خپل فرانچایز د لوبه کوي کنه تاسو هم دې لپاره راځئ چې مونږ دینه دا میچ وګټو او دی ټورنمنت نه بهر کو نو دا عمدا سیوا چې زما عزت او ستا عزت خبرې دي دا کرکټ خدا سي بیا زمونږ د پښتنو دا حساب کتابي نو اغي چې کم ټیم دا محمد شهزاد اوپن تر واستو یا هغه کول نو دینه پکار دا چې یو بالر به زیاته چولې او دا هغه چې حیدر علي دا یو پنځه کړي نو لکشن ته کمپوزیشن زبداوي چې دا دی چې کم پلیرز هغه سره خو هغه استعمال هغه نه صحیح نه شو دا د کیپټن کار دی کنه چې کیپټن اوس ماته وی چې دا الګ ماته پکار دی په دې نمبر باندې ما دا الګ پکار دی نو دا چې کم بیټینګ آرډر وی کنه دا د کیپټن بغیر نه کیږي کیپټن وی زبر 3 زما نو اوس اماد وسیم 3 پلیئر خو نه دی هغه خو تاسو لوور آرډر پلیئر دی که 10 20 رنز تعالی کیونه کی نو هغه خو غټي نو هغه مسفیده هغه ته نه کوي غبیلی هغه خو صرف لیکس کوي نو نور لکانو چې څنګه حیدر علي شو ینګ لکان چې څومره تاسو رناستو دا لکانو د دې فیوچر الریډي تاسو ټیم اناونس شوی دی تاسو یو اوس د ټیم کیپټن دی د اسلام آباد یونایټډ شاداب او وایس کیپټن چې دی سلمان دی الته به سلمان کیپټن یو دا وایس کیپټن وي او هیډ کوچ زمونږ اوس د دې کم کوچ دی هغه به کوچ شي نو د میچ نه مونږ ته پته ولګي چې زمونږ کمپوزیشن به الته سره راځي نو دی چې کوم افیکټیونس کې دو یا نه کې دو یا دی به میچ ګټو یا نه خو لګ میچ به دا ټایټ شوی دومره اسلام آباد یونایټډ اصل کې دا ډیفینډینګ چیمپئن دی کنه ډیفینډینګ چیمپئن چې دی هغه خو داسې زی چې زبر دا الیمینیټر او دا خو دینه بهر زی کوټا ګلیډیټر نو ډاوټ هغه ډیر فارم کی دي او څنګه چې دا لاهور کلندر کم بیک کړي دی بالینګ د وجہ بیټینګ د وجہ الطف فخر زمان نعیم بنه هیرو پکې ول چې ینګ لیډ دی او نعیم چې ډیر ښه پلیئر دی خلو بکې لګیا دی بیا چې دا غنه پس هغه فخر زمان دی هغه ول دومره کانفیډنس ورکو چې پهله میچونو کې هغه بالکل صفر پریرا پکې ډیر ښه زبردست ایډیشن راغلی ډیر هغه 61 رنز کړي هغه جی هغه ار یو لیګونه کې لوبيږي لګیا دی هغه هر ځای کې هغه خپل رنزونه کوي یو خو کیپینګ ورسره کنفرم شو کیپینګ ورسره سیف کیپر دی کنه هغه پروفیشنل کیپر دی او ګورې چې کیپر دی او هغه راځي په 3 4 نمبر باندې راځي نو دومره ورته ریسټ ملو شي دومره هغه شي ریکور شي منټلی ریکور شي چې یاره هغه هغه جاب دی کوم هغه پاور پلی یا 10 اور 11 اور هغه جاب هم داده کنه جی هغه جاب داده نو هغه خپل څنګه التن رول نه رويستو لور کندر اومغه رول کې دلته فټ کو چې ته مونږ دلته لوبه کې صحیح نو صاحب زاده فرحان بدایم چې ان لکی شو دا مې اسه ایز ا کرکټر کتاله یو ریسپانسیبিলিټی زیات ملو شي نو ته اغازان باندې برډن کې نه د ټیم پکارو چې هغه د اسلام آباد یونایټډ لپاره داسې لوبه کړې چې لګ اخکار شوی وي چې دا 200 رنز چې سکول لپاره کزه مین اف دی سیریز راځم لګي ما د ټاپ بیټسمن ما دومره رنزونه کو هغه رنزونه کانفیډنس بدیل خامخا ور کړی خو نوټ اوس زه پوهیږم نه چې دنه سم مسله وا یا څه خبره وا چې دا دومره د دې د لیک اف کانفیډنس خو بل ټیم باندې ځکه هاوی شو چې دا دوه اوپنرانو داسې وکټ ورکې
بالکل هغه څورته کوړیوں کې مول کوړیوں کې نو هغه وکټ ولا ورکې نو پلیټ میں سجا کے اج پلیټ میں سجا کے نو هغه وکټ جلته ور کړی شوی شهزاد خو نشو ویل او غریب په میچ او خو تاسو دا سوي چې دا د 10 کسانو مایلو به دا بالکل او بیا چې درستو حیدر علی او دار چې کم ټیم دی راتله نو بس میچ خو ختم شو او ډیفینټلی او دومره رنزونه کیږي نه به بعد بالکل جی نو زبداوم چې ګلاور کلندر بالینګ بیټینګ فیلډینګ او بیا اخیری کې چې هغه نیولې سلمان کیچ نیولې آوټسټانډینګ کیچ ولې چې هغه فیلډر هم خره د مطلب دا شو نو یو فیوچر ایکسپیکټ دی زمونږ خلک په دې نه پوهیږي چې کم ټایم الګ فارم کی وي نو اوماغه ټایم په کار چې پاکستان ولا ورکی بالکل زه به دا وایم زما خپل پرسنل یو هغه د چا باندې هغه نه کوم تنقید نه کوم خو زه به دا وایم چې کلم پاکستان ټیم ته څوک راغلی او هغه آوټ اف فارم شوی دی نو بیا راغلی دی نو چې دلته راشي بیا موږ لپاره څه فایده نه کوي اوس دې ټایم فخر زمان ښه فارم کې دی ستاسو صاحبزاده فرحان ښه فارم کې دی نو سایم ایوب حسن نواز فارم کې دی فارم کې دی خزه برد او ټیک ټاک فارم کې راغلی دا تاسو شپږو الکان دي تاسو دلته نو چت کو دلته مواچول بالکل زبردست کارمو دی باره خبره کوم چې کپتان او نائب کپتان چې زمون کم ټاکلی شوی دی د بنگلاديش خلاف چې کم سریز دی هغه پرفارمنس سره او هغه په کم پرفارمنس باندې کمی ټیم ته کپتان او نائب کپتان راغلی دی او هغه د دیکھیے پاکستان سپر لیگ کے کنٹریبیوشن دے خیر بہرحال ڈے بیفور یسٹرڈے چې کوم میچ ہو لاہور قلندر ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ نو ډیر زبردست میچ ہو اسپیشلی د لاہور قلندر پوائنٹ آف ویو نه ولی چې هغه بیټینګ هم زبردست وکړو هغه فیلډینګ هم زبردست وکړو هغه نه پس شکل هغه د موقع ملو شو هغه بالینګ هم ډیر زبردست وکړو ټاس ګټلې او جناب لاہور قلندر او چې کوم کپتان دی شاهین افریدی او بیٹنگ فیصله کړې و په پہله بیٹنگ کې هغه په 8 کھلاڑیوں باندې 202 رنز جوړ کړي وي او دې کې بیا 203 رنز ټارګټ ملاو شو اسلام آباد یونائټډ دا فخر زمان بیډ لک 12 رن باندې آوټ شو هغه نه پس کوم سیکنډ اوپنر او محمد نعیم هغه زبردست خپل کردار نپاو کو 50 رنز هغه کو هغه نه پس کوم کوسال پریرا دی هغه زبردست بیٹنگ کړي دی 61 رنز هغه جوړ کړي دی او بیا عبد الله شفیق هم پکې سیډیشن کړي دی 25 رنز هغه هم جوړ کړي دی بل طرف ته کومه د اسلام آباد یونائټډ بالینګ یو جاج واخلو نو دی باندې به هم تنویر صاحب نه یو ایکسپرټ اوپینین اخلو چې اسلام نسیم شاه چې دی هغه سلور ور کړی دی 52 رنز ور کړی دی او وکټ نه دی هغه سي هغه نه علاوه جناب ټایمر ملز چې دی هغه سلور ور کړی دی 42 رنز ور کړی دی او هغه کې 3 وکټ هغه سي دی سلمان ارشاد 4 اوور 40 رنز 2 وکټ اماد وسیم 3 اوور 16 رنز 1 وکټ او دینه پس شاداب خان چې کوم کپتان دی هغه 2 ور کړی دی 25 رنز 12.5 رنز فی اوور هغه ور کړی دی او وکټ نه دی هغه سي جناب دینه بس جیمز نیشم یہ اوور کړی دی 7 رنز ور کړی دی او یو وکټ هغه سي دی سلمان آغا 2 ور کړی دی او 2 اوور کې هغه 14 رنز ور کړی دی وکټ نه دی هغه سي زه په دې حیران یم چې شاداب خان پہلا اوور کې تقریبا 12 پلس رنز ورکو بالکل مطلب 2 اوور کې هغه 25 رنز ور کړی نو 12.5 رنز پر اوور شو کنه نو هغه چې ورکړی دی او وکټ هم نه دی هغه هغه نه بس جیمز نیشم دی هغه زبردست هغه حالانکه ریګولر بالر نه دی خو هغه نه بس 7 رنز ورکړی دی یو وکټ هم هغه سره پکار نو چې دی خپل اور نو کړي هغه لور کړي بل دا چې نسیم شاه باندې سچل شوی دی تنویر بھائی دا خو اوس سکواډ کې هم شامل دی او د 13 میچز کې 150 رنز ورکړی دی او یو وکټ هغه سره دی یعنی دا دریم دغه 50 وا چې سکور ورکړی دی بالینګ کې نو دی باندې سچل شوی دی د خپل ریدم نه اوټ دی د خپل لاین نه اوټ شوی دی د دې سوجه کې دی شي وجه هم دا د چې تاسو دا نمونه دومره واغستنو تقریبا 8 بالرانو بالینګ کړي او یس 8 بالرانو بالینګ کړي د یو بالر هم زما خیال نسیم شاه نه علاوه او ټایم الملز نه علاوه 4 اوور د 4 دوه چارج کړي نو د نه دا پته لګي چې د بالر کانفیډنس ختمولو لپاره یا ختم شو تقریبا ولې چې 4 اوور لګاتار خودي نه کوي نشي کولی 4 اوور لګاتار نشي کولی نو کله یو بالر راشي او څنګه شاداب خان تاسو خبرو کا نو ریسٹ سپینر چې دی ریسٹ سپینر همیشه وکټ لپاره زی ریسٹ سپینر فنگر سپینر چې دی هغه ځان نشي بچ کوله څنګه چې کوئټه ګلیډیټر سره دی دوه فنگر سپینر دی ابراهیم فنگر سپینر دی او عثمان طارق هم فنگر سپینر نو دلته الټه چلی لګیا دی دلته الټه دا شو چې سلمان هغه چې دی هغه فنگر سپینر دی هغه تاسو لرزي وکټ او رنزونه هغه
بالکل الله الله خیر سره دی او او شاداب خو تاسو ټول ټورنمنت کې وګورئ چې یو دیم وکټ والی نو غزان داسې شوقي چې بس پاکستان لپاره ریډي دی نو یو سړی ته پته چې زب خامخا سکواډ ته راځم نو بس بیا خو خبره نشته د دې سکواډ ته راتلو الته چې کم رستو هغه خبره وکړو مقیم سفیان مقیم چې دی هغه غریب سا بنچ باندې ناس بنچ نه لاړو او دا زیاته خو بابر اعظم کړي بیا ور سره بابر اعظم زیاته کړي او دا اوس هغه ټیم کیو مینا محبت کې دا خبره ټول کې لګي هغه سو ورته وکړه زما سسر دی او کله وي زما خورې دی او کله وي زما مرګره کوي زما کپتانه دی نو بس دا خبره پکې صرف اورو لګي نو مقیم چې دی دا چې کله بنگلاديش سره لوبېدل نو د 2 ورو کې 4 رنز ورکړي او 2 وکټ یې اغسته دا روستو چې کم زموږ سیریز شوی د لاست میچ خبره کوم پاکستان نو دا اوس تاسو مطلب د خبر باندې زما ذهن کې رالو چې مطلب اردو کې وایي چې مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے دا مطلب دا واجب خونو دے زلمی کپتان چې دی بابر اعظم باندې نو پکارو چې هغه سفیان مقیم استعمال کړي وي خو زبردست طریقې سره سفیان مقیم ملتان سلطان سره او سوري او ملتان سلطان سره نو هغه مطلب دی په وجه نه دی استعمال شوی نائب کپتان سره شو خیر رضوان سره کنه نو دی په وجه نه دی استعمال شوی چیرې چر اسنه چې پرفارم وکي نو بیا د شاداب زیب نه جوړیږي دا سم مایند کې دا څه تھینکینګ وو بالکل دا څه تھینکینګ ښکاری کنه جی تاسو خپل د پاکستان ټیلنٹ ولې خرابوي زه خدا حیران یم کته نه همیشه بیلې لګي زما کرکټ چې څومره حل کیږي زموږ د کرکټ یو سړی سره ناجایز وشي کنه او په دې لیول باندې ناجایز دې لیول باندې ناجایز وشي نو سړی یار دا ولې ته پاکستان ریپرزینټ کې او هغه ټیم ټول سپینران خو بالینګ کوي لګیا نو چې دلته ته پی ایس ایل نیوزیلینډ خلاف هغه چې کم پرفارمنس او پرفارمنس 2 وکټ نو الته مول بالینګ ورنکو زموږ سره الریډي بل موږ سره چاینا مین دی ته چاینا مین وای دا لیفټ آرم چې کم ریسټ پینر وي دا موږ چاینا مین وای نو موږ سره چاینا مین شته نه دی تاسو ما ته خو کم ځای کې دی نشته موږ سره ریسټ پینر شته موږ سره فینګر سپینر شته او سپینر ورته وای یا داسې نو دا ټول موږ سره شته نو دا ولې تاسو دا الګ یو پرفارمنس کوي لګیا دا بالکل هغه پی ایس ایل 10 کې ډودا کارن شو زموږ د پی ایس ایل څه مقصد دی د پی ایس ایل مقصد ما ته وای د پی ایس ایل نوې پلیئرز راوستل دا پی ایس ایل چې دا د سپینرانو پی ایس ایل نو دې کې شوی ملک هم موجود و دې کې شو سینیئر موست هغه خو بس خیر هغه خو ایز ا منټور هغه خو ورته چې راوځد نه لو بیګم خو هغه ورته نه مونږ سره ایز ا منټور ولې چې سیفی بای هغه ډیفینیټلی هغه ایکسپیرینس خو ایکسپیرینس وګورئ دا څه دا زموږ څومره لیجنډز دي کنه کتا سو هغه پس خبرې کوي نو تاسو ځان پس خبرې او یس کرکټر هغه ته خپل پته لګي شعیب ملک ته خپل پته لګي چې اوس دا टी20 لیګونه شو یا دا شو دا زما د واره خبر اوس نشته هی از فټ دا څه خبر نه چې فټ نه دی او اوس گیم دومره فاست شو چې اوس لړ شو زور ټایم چې ما بلس کاله مخکې 15 چکه والے اوس هم ما دا څه نشي کېدی تاسو مایند سیټ ځان له جوړوي تاسو مایند سیټ دا څه کوي دا څه لوبه دا چې دا نه خپل سره ریکوایرمنټس نو ډاوټ هغه فټ دی دا څه خبر نه هغه تاسو ټیسټ کې لوبوي ټیسټ هم لکې خو خبر هم دا چې بیا موږ پاکستان مخکې فیوچر صحیح نن دې انفټ شنو موږ ته رستو بسو پلیئر وي نو دا شانته اوس موږ سره نوې پلیئر مقیم موږ سره نوې پلیئر دا ریسټ پینر موږ سره وو لیفټ آرم وو پرفارمنس کړو لس میچ وختاو بلل لس میچ دو بلل نو دې د پکې لګیا وی کنه د وزن له خلو وکوله صحیح خو نو ډاوټ اوسه خبره ختم شوه خو دلته سلیکشن لپاره تاسو څنګه خبرو چې شاداب راغو نو شاداب اغم ریسټ پینر او دیم ریسټ پینر دی نو کې دي شي د دې مایند ګاس خبره ویجاره دا چې و دیوانه چونو بیا به د پرفارمنس شي د دې پرفارمنس شي خلک وی چې د خو د دې خو پرفارمنس شوی دی او د دې نه دی شوی بالکل عمده خبره نو د پرفارمنس بیس باندې چې خلک بیا کله سلیکټ کیږي نو بیا اته سلیکټ کولی شو او دا درې خو زموږ الریډي selected already selected no the first time of Pakistan history دا څه وشو چې درې وانه چې کم زمونږه پلیئرز او کم ریسنٹ پلیئرز او کم زمونږه بابر اعظم رضوان او شاهین نو درې وانه اوس د سکواډ کې نشته نو زه به دا وایم چې یو ښه سټیپ دی یو ښه سټیپ دی د وجه دی چې دا ورک لوډ به لږ شفټ شي لږ به کم شي چې کم الګ رستو را روان دی هغه به دا نه وي چې بس شاهین دی او شاهین به لوبېږي نه شاهین زمونږه ایسټ دی بابر اعظم زمونږه ایسټ دی رضوان زمونږه ایسټ دی خو زی به ورته پرېږدي زیبه پرېږدي او خپل نوم به جوړوي نو د نوم جوړولو له وجه داسې وي چې تاسو به دا یو فارمیټ
کم از کم یو فارمیټ کې دومره لوبه کوي چې بل ته چانس ملاوي. دې باره به خیر ډیټیل سره نور به خبرې کوو. تنویر بھائی خو دې کې مطلب حیران کیا خبره دام ده چې کم کس چې 9 وکټې اغستې دي هغه سکواډ کې شته دی ٹھیک شو. نسیم شاه یادوم او کم کس چې 17 وکټې اغستې دي عباس افریدي هغه په سکواډ کې نه دی. دې باره کې د سیکنډ سیگمنٹ کې به هم خبره کوو. خیر بهرحال جی سیمی فائنل چې د اسلام آباد یونایټډ ګرانو کتونکو اوریدونکو او په لاهور کلندر سره منځ چې شوی دی ډے بیفور یسټرډے نو هغې کې 95 رنز نه ګټه ترلاسه کړې دی لاهور کلندرز. او که لاهور کلندرز بالنګ ته وګورو کم سے کم نو بالنګ کې زبردست بالنګ کړی دی کپتان شاهین افریدي په خپله خود چې هغه 3.1 اوور کړي دي صرف 3 رنز ور کړي دي او 3 وکټې هغه سي دي. نه علاوه جناب یو نوې ټالنت سلمان مرزا دی والے سره هم تنویر ویل خبره کو چې دغه هم زبردست بالنګ کړي دي 3 اوور کړي دي 16 رنز ور کړي دي او 3 وکټې هغه دي. حارث روف 3 اوور کړي دي 25 رنز ور کړي دي هغه وکټ نه دی هغه سي. شاکیب الحسن چې دی هغه هم 3 وکټې 3 اوور کړي دي او 27 رنز ور کړي دي وکټ نه دی هغه سي. رشاد حسین چې د بنگلادیش بالر دی او ښه زبردست بالر دی سپینر دی هغه هم 3 اوور کړي دي 34 رنز ور کړي دي او 3 وکټې 3 هم اغستې دي. نو د زبردست پرفارمنس او لاهور کلندرز کمپلیټلی ډومینیټ کړی دی اسلام آباد یونایټډ باندې په بالنګ کې په بیټینګ کې په فیلډینګ کې هم ښه زبردست هغې پرفارمنس او. خیر بهرحال جی لاهور کلندرز او د کوئټه ګلیډیټرز ترمنځ نن فائنل دی. دې ټورنمنټ کې دی دواړه څومره ځل یو بل ته مخامخ راغلي دي او څه رزلټ پاتې شوی دی او دا چې کم میچ دی د دې رزلټ به څه وي او یا څه کیدی شي د دې حوالې سره به هم خبرې کوو. د نیکسټ سیګمنټ کې وخت شوی دی یو وړه شانتې دماغ خلو او د مې نه پس راځو دی د منځ کې تاسو به د خبرونه واورئ هغې نه پس به راځو خپل دا زموږ ډسکشن دی دا به کنټینیو ساتو مونږ سره اوسئ.